د بېنظیرو د روپو لپاره به آنلاین رجسټریشن څنګه کوو. زیاتکر کسان چې دي د دې په باره کې تپوس کوي چې موږ دفتر ته لاړ نشو خو چې موږ په خپل موبایل باندې ځان لا آنلاین رجسټریشن وکړو او زیاتکر د پوسټونو به تاسو وینئ په هغې کې لیکلي چې کم کسان خپل رجسټریشن کول غواړي زموږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ. نو ځینې کسان ورسره رابطه وکړي نو هغوی موږ تاسو له رجسټریشن کوو نو هغه ته هلته کې روپۍ اخلي. ځینې داسې چې تاسو ته ټلیفون وکړي وایي ستاسو اکاونټ چې دی بلاک شوی دی وایي دومره روپۍ راولېږئ چې موږ ستاسو اکاونټ چې دی دا آزاد کو. دغه شان د ځینې کسان د دې لپاره اهل نه دي نو هغه وایي چې موږ روپۍ ورکړو چې موږ د دې روپو لپاره اهل شو. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو کم کسان چې په فیسبوک یوټیوب باندې ویډیوګان جوړوي یا پوسټونه ورکوي او تاسو ته چې موږ به تاسو له آنلاین رجسټریشن وکړو نو آنلاین رجسټریشن چې دی دا نه کیږي. کم کس چې دا خبره کوي هغه ګڼکپ دی هغه به تاسو دوکه کوي. زموږ په شان زیاتکر کسان دی هغه ویډیوګان کوي هغه تاسو ته دومره روپۍ راولېږئ چې موږ تاسو له رجسټریشن وکړو. نو آنلاین رجسټریشن نه کیږي. بل لا که ستاسو اکاونټ بلاک وي نو بلاک اکاونټ چې دی هغه هم داسې نه ازادېږي. د هغې لپاره به تاسو دفتر ته ځئ او هلته به خپل رجسټریشن کوئ نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو زیاتکر کسان کوشش دا کوي چې موږ دفتر ته لاړ نشو او دا شی آنلاین وکړو نو د هغو نه هغه روپۍ چې دی دغه شانتې ووهله شي او د دې هغه رجسټریشن چې دی دا ونه شي. ځینې په دې کې د دفترو کسان هغه هم د سړي سره دا کار کوي چې هغه موږ ته دومره روپۍ راولېږه موږ به ستاسو رجسټریشن وکړو. هغه وله رجسټریشن کوي خو روپۍ ګوره د هغو حق نه کېږي. دا کار چې دی دا به بالکل فری کېږي. د دې روپۍ څه پیس نشته چې ستاسو نه هغه پیس چې دی دا واخلي. دا بالکل فری کار دی. که تاسو رجسټریشن کوئ نو دا به فری کېږي. د کومو کسانو کارډونه چې بلاک دی هغه به هم دفتر ته ځي یا کم کسان د دې لپاره اهل نه دي کوم چې رجسټریشن کړی دی نو تاسو څوک په پیسو باندې چې دی د دې لپاره نشي اهل کولی. بل لا به دفتر کې چې کم کس ناست دی دی هم تاسو نشي اهل کولی د دې لپاره ځکه هغه ستاسو نه خالي دغه معلومات اخلي او دغه کمپیوټر ته خېجئ دا بیا ځي اسلام آباد ته. د هغه ځای نه بیا د هغو کار دی چې هغه تاسو د دې لپاره اهل کوي که نو بیا هغه تاسو له نمبر درکړي چې ستاسو نمبر د 32 نه کمي نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو چې د 32 نه سیوای نو تاسو ته نه میلاویږي. نو په دا قسمه پوسټونو په دا قسمه ویډیوګانو باندې چې دی یقین مه کوئ. بل لا چې په دې شیانو کې چې دی تاسو روپۍ مه ورکوئ روپۍ به دي هغه به ستاسو هسې په زول ځي. بل لا کم ټلیفون چې تاسو ته راځي ستاسو کارت بلاک شوی دی موږ ستاسو کارت ازادوو دومره روپۍ راولېږئ نو دغه هم یو فراډ دی. دا ستاسو سره فراډ کوي ستاسو نه دغه روپۍ چې دي دا وهي. نو روپۍ چې دي د دې لپاره به هیڅ چاله هم نه ورکوئ. دا چې دی بالکل فری کېږي. د دې لپاره به د خپل تحصیل دفتر ته ځئ او هلته کې به خپل رجسټریشن کوئ. چې کله ستاسو رجسټریشن وشو نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو کوم کسان چې د دې په باره کې تپوس کوو چې آنلاین رجسټریشن نو آنلاین رجسټریشن چې دی هغه د دې نه کېږي. د هغې لپاره به تاسو دفتر ته چې دی لازم به ځئ او د هغې نه وروسته به تاسو د دې لپاره اهل کېږئ. که اهل نه وئ نو بیا به 2 کاله صبر کوئ. 2 کاله پس چې دی تاسو به دوباره رجسټریشن کوئ یا ستاسو په فیملی کې نور کسان نو هغه به د دې لپاره چې دی دوباره رجسټریشن به کوي. خو ستاسو رجسټریشن چې دی هغه په 2 کالو کې چې دی بیا دوباره نه کېږي.